دوستانو موږ سره د عابدې مور دا خبره وکړه چې زما بچي بې روزګاره دي او چې چېرته هم لاړ شي نو خلک ورله روزګار ضرور ورکوي، خو لیکن هغوی مطالبه کوي د پیسو چې موږ له پیسې راکوي، یعنې موږ ورته رشوت وایو، تاسو له به کار روزګار درکړو. تقریبا په هر ځای کې داسې به وایو، یو ځای به نه خاص کوو، تقریبا تمام نظام خاص کر د ملک پاکستان نظام پر رشوت باندې بنا دی، تمام تر نظام کې رشوت چلیږي. تر دې حده پورې چې که څوک د خپلو حقوقو مطالبه کوي هم رشوت اخلي، او که څوک د ناجایز حقوقو مطالبه کوي نو بیا خو اسیم دی هم ناجایز کار کوي او رشوت واخیستونکی هم ناجایز کار کوي. خو که چېرې یو کس دی او هغه یو سیټ ته الیجبل دی، یو سیټ مستحق دی، د یو کار مستحق دی، او هغه ته پته هم ده چې څوک دا سیټ ورکوي، دا جاب ورکوي، هغه ته پته هم چې دا د مستحق دی، ډاکومنټس هم برابر دي، تعلیم هم برابر، تمام قواعد برابر دي، خو هغې باوجود هم ورته وایي چې دومره روپۍ راوړه تاله به د خپل حق درکمه. یا ساتئ دوستانو، رشوت چې دی دا په اسلام کې د کبیره ګناهونو نه یو لویه کبیره ګناه ګڼلی کېږي. سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، امام احمد بن حنبل مسند احمد شریف کې لیکي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. رشوت ورکوونکی د ناحقه دپاره او رشوت اخیستونکی دا دواړه به اور د جهنم لځي. د اور جهنم ایندن او خشاک به هغه دوه کسان جوړیږي چې څوک په ناحقه باندې رشوت ورکوي او څوک رشوت اخلي. نو گویا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک واضح ارشاد فرمایلو چې رشوت اخیستونکی ورکوونکی دواړه جهنمیان دي. تر دې پورې امام طبرانی په خپل المعجم کې یو حدیث مبارک نقل کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې که چېرې یو قاضي د ناحق فیصلې دپاره رشوت اخلي، لکه څنګه قاضي هم اخلي، بعض علاقو کې ملکان اخلي، چودریان اخلي، جرګیوال اخلي، پیسې میسې د یو کس نه واخلي، ځمکه د یو کس پیسې ترې نه واخلي، د بل چا په حق باندې فیصله وکړي، یا عدالتونو کې یا قاضي یا چېرته هم داسې مقدمات وړاندې کېږي او قاضي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي که چېرې د ناحق فیصلې کولو دپاره قاضي رشوت واغستو، نبی پاک فرمایي چې دغه رشوت او کفر سره برابر دي. گویا خدای پاک په دغې ناحقه فیصلې باندې د پیسو اخیستو باندې دومره زیات خفه کېږي لکه رب العالمین د بنده نه په کفر کولو باندې خفه کېږي. گویا رشوت اخیستل نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو طرف ته د کفر نسبت ورته وکړو چې دا د مسلمان شان نشي کېدی چې بل مسلمان رشوت اخلي. بیا نبی پاک فرمایي چې که د قاضي نه علاوه بل څوک رشوت اخلي نو دا هم د حرامو کمایي ده او دا به هم جهنم ته ګزارولی شي. نو دوستانو تاسو وګورئ زموږ ټول نظام په رشوت باندې روان دی، ایون تر دې پورې چې که چېرې یو مایکرو لیول باندې وکتلی شي نو یو پی ان چې چېرته داخلیږي هم د غریب انسان نه چې هغه خپله د ماښام د روټۍ په تګ او دو کې دی چې د ماښام روټۍ تنظام به څنګه کېږي، خو که چېرې دا چېرته یو پی ان لګېږي، یو چېرته خاکروب لګېږي، یو چېرته ګارډز چېرته لګېږي، خو دی خلک پیسې غواړي، دې ته نه ګوري چې دا فقیر خو راغلی د دې دپاره دی چې د ما چوله روانه شي، د ما د کور اخراجات اسباب روان شي، دی به ورته وایي چې ما له 3 لکه روپۍ راوړه. نو دغه بیا خاکروب انسان، دغه کس چې سبا له سیکورټي ګارډ ولاړ وي، دا لاړ شي یو بل ته سوال او خلکو نه په پیسې راواخلي په قرضو باندې، او دغه جناب له او دغه افسر له چې په سیټ باندې ناست دی ایسي ورته لګېدلی، خپې په یو بل باندې اړولې دي، سهار سپری لګولې ده، بوټان یې پالش کړي دي پردو پیسو باندې، سپری هم اخیستی ده او پردو پیسو باندې پالش هم اخیستی. دا کس راځي او دغې فقیر او دغه غریب نه بیا 3 لکه روپۍ واخلي او بیا دا غریب او بیچاره څه شی کوي، 15,000 روپۍ تنخوا وله بیا سرکار ورکوي، 15,000 روپۍ هغې کسانو له ورکوي میاشت په میاشت چې کومو کسانو دا 3 لکه روپۍ د رشوت ورکولو دپاره راغستې دي، او دا 10,000 باندې تقریبا تر 10-12 کالو پورې هغه 3 لکه روپۍ دا غریب خلاصې نه کي. او دغه 3 لکه روپۍ چې دغه افسر ته میلاو شي 5 ورځو کې په عیش معاش باندې وړاو کي، هغه فقیر، هغه غریب، هغه درویش انسان، هغه ملنګ انسان په 10-12 کاله کې هغه 3 لکه روپۍ په قرضو باندې خلاصې کړي، په لږو باندې خلاصې کړي، او دغه خان صاحب چې دی د په 3 ورځو کې په عیش معاش باندې وړاو کړي. رب العالمین ځکه دغې رشوت ته دومره سختو
الفاظ باندې توعید فرمایلی دی چې نبی پاک فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، په ناحقه باندې رشوت ورکوونکی او رشوت په هر صورت کې اخیستونکی دا دواړه به جهنم ته ځي.